د چارسدې پښتنو غیرو پښتنو زه تاسو ته یو ریکویسټ کوم دا زلمی چې تاسو وینئ او د اخبار خرڅئ نو دا د خپل کور کفالت دی په دې کې کوي او د خپل کور دپاره په نره باندې محنت کوي ګرانو کتونکو دې خبرې هم نشي کولی دې په لاسو باندې هم معذوره دی دې پښپو هم معذوره دی خو زه د حوصلې ته سلام کوم چې داسې نر ځوان چې د خپل کور دپاره په دې سخته کې په دې حالاتو کې دی روزي او د اخبار خرڅوي خو ګرانو کتونکو تاسو ته پته ده چې نن سبا اخبار نه خرڅېږي او دا زلمی دلته ناست وي نو زه خپلو غیرو پښتنو ته یو ریکویسټ کوم خو اخبار اخلئ او که نه اخلئ نو چې د ده خپله راشي کم از کم یو 100 یو 50 روپۍ یو 100 روپۍ چې د چا څه وس کېږي هغه د ده سره اږدئ ځکه چې دا د کور کفالت کوي او دا یو بهترین نر ځوان دی تکړه دی نو ګرانو کتونکو زما دا ریکویسټ د ټولو غیرو پښتنو د چارښدوالو دپاره دی او داسې چې په کوم ځای کې هم د اخبار خاکران تاسو وینئ نو د دې سره امداد کوئ ځکه چې د هغې اصل وجه دا ده چې دا د کور کفالت کوي د کور ځان له خرچې به دې کې ګټي او اخبار نه خرڅېږي نن سبا نو ګرانو کتونکو زما دا ریکویسټ قبول کړئ عابد جان له طرفه دا ریکویسټ دی ګرانو کتونکو دا اخبار فروش دي دا خاکران دي دا تاسو کتلی شي په دې ویډیو کې چې دا محنت کوي او دا مزدوري کوي دا په دې چارسده کې دي د اخبار خرڅوي په دې سرو غرمو په باران په ګلې په طوفان په هر ځای کې دوی ولاړ وي او دوی دا خپله مزدوري کوي خو نن سبا اخبار نه خرڅېږي نو زه خپلو ګرانو کتونکو ته یو ریکویسټ کوم چې بازار ته روځئ خو اخبار هم په کار وي او که نه وي خو د دې نه د اخبار هم اخلئ او دوی سره د خپل وس مطابق امداد کوئ ځکه چې دا غریبانان په دې سرو غرمو په دې ګرمۍ کې لګیا دي او دوی دا دونه محنت کوي نو دا هم د دې خدمت کې دوی لګیا دي دا د قوم یو خدمت دی چې دا کوي نو زه خپلو ګرانو کتونکو ته ریکویسټ کوم چې صاحب حیثیت خلک چې څومره امداد کولی شي نو د دې سره کوئ ځکه چې دا سوال نه کوي او دا دومره غیوره نوجوانان دي او دا دونه غیرتمند دي چې دوی په هر حالات کې دوی لګیا دي او دوی دا اخبار چې کوم دي دوی خرڅوي نن سبا د اخبار خرڅ نشته د دې نه یو څه پوښتنه کوم ګرانو کتونکو تاسو واورئ زلمیه دروازې څومره اخبار خرڅوي نه خرڅېږي بس 50 دانې راوالې نه خرڅېږي 50 دانې راوالې او هم نه خرڅېږي نو ګرانو کتونکو دا تاسو واورېدل چې 50 دانې دي او په 50 دانو کې هم دوی به د ګلکرم نیوز ایجنسۍ سره دوی تعلق ساتي نو دوی به هغې له هم پیسې ورکوي هغې به خپل ادارو ته هم پیسې جمع کوي او ګرانو کتونکو دا د دې حالات دي دا زلمی چې کم دی نو زه د ده حوصلې ته سلام کوم ګرانو کتونکو دا وګورئ د چارسدې په چوک کې ولاړ دا فاروق اعظم چوک دی او دلته د اخبار خرڅوي او د کور واحد کفالت والا دی یو دا او یو د دې نه مخکې چې ما تاسو کوم سایکل والا وخو د دواړو وروڼه دي نو ګرانو کتونکو دې خبرې نشي کولی دې ګرځېدي نشي او دې په لاسو باندې هم کمزوري دي نو ګرانو کتونکو زه ریکویسټ ته کوم د الله د رضا چې ستاسو نو څومره کېږي نو د دې سره لاس اخلاص امداد کوئ چې بازار ته روځئ خو اخبار مو لږ او که نه نو صدقه جاریه کې دې نه یو اخبار اخلئ یو 20 روپۍ یو 50 روپۍ ورکوئ او د دې نه اخبار زده کوئ ځکه چې دا به ستاسو په دې باندې یو احسان وي او دا به ستاسو د بچو د سر صدقه وي ځکه چې دا هم انسانان دي او دا زموږ د معاشرې دومره غیرتمند دي چې دوی د چاته سوال نه کوي په دې دونه سخت حالاتو کې تاسو وګورئ او دوی روزي اخبار نه خرڅېږي او دوی دلته ولاړ دي اخبار نه خرڅوي نو زه ګرانو کتونکو ته ریکویسټ کوم چې د دې سره امداد کوئ خو ستاسو اخبار لګي او که نه لګي د دې نه اخبار هم اخلئ او که شل کېږي 30 کېږي تاسو 50 ورکوئ 50 ورکوئ په دې سخت حالاتو کې ځکه چې تاسو وکتل دغه زلمي وایي چې زه د ورځې 50-60 اخبارونه خرڅوم نو 50-60 اخبارونو به څه آمدن وي دوی به خپل مالکان لم ورکوي حاجي ګلکرم نیوز ایجنسي ده دوی به هغې له هم پیسې ورکوي هغه چې کوم دی هغه به مخکې ادارو له هم پیسې ورکوي